بس داودوش زمازویا خزان کی مادی گلو باغ کرنے او خزان کی ز جنت خوب ملی دلو جہان کی مادی گلو باغ کرنے او خزان کی ز جنت خوب ملی دلو جہان کی هغه لال چې ته د ځمکې په سر ګورې هغه لال چې ته د ځمکې په سر ګورې چې موندی شي په برجونو د اسمان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې تاسو یو تاړی نه بجاوېږي اسمان کې تاسو سلام ډېر ډاټ راکوئ نو خبره به خوند کوي زه په خپل ارمان مین یم پتا نه زه په خپل ارمان مین یم پتا نه ځکه ورځې تېرومه په ارمان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې ما د ګلو باغ کرلی و خزان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې د غرمو قدر به هله در معلوم شي د غرمو قدر به هله در معلوم شي که یوه شپه دې کړه تېره په باران کې که یوه شپه دې کړه تېره په باران کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې ما د ګلو باغ کرلی و خزان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې په خپل درمن کې خو هر سړی رستم دی په خپل درمن کې خو هر سړی رستم دی ډېر خلک درمن هم نه پېژني چې درمن څه کوي په خپل درمن کې خو هر سړی رستم دی په خپل درمن کې خو هر سړی رستم دی شهسوار په معلومیږي په میدان کې شهسوار په معلومیږي په میدان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې ما د ګلو باغ کرلی و خزان کې د جنت خوب مې لیدلی و جهان کې مورنۍ ژبه هغې ته چې ما د لبنان ویل کېږي زموږ خپله مورنۍ ژبه د دې حوالې سره یو خو زه خپل ځاني دا خبره وکړم چې الحمدلله شکر دی چې الله پاک موږ پښتانه پیدا کړي یو او زموږ پښتو ژبه زده ده پښتو وایو پښتو کوو په پښتو پوهېږو د بدقسمتۍ نه چې کوم خلک پښتو وایي پښتو ویونکي نن هغوی ته ډېرې مسلې پېښې دي ډېرې پریشانۍ ورته جوړې دي بهرحال پښتو څنګه چې مشر وی پښتو ژبه شپږ اووه زره کاله زړه ژبه ده د پښتو تاریخ دی د پښتو کلچر دی او پښتو داسې ژبه ده چې په پښتو کې غیرت دی پښتو کې جرګه ده پښتو کې حیا ده لکه هر څه په دې پښتو کې شته او دا یو تاریخي ژبه ده یو انټرنیشنل ژبه ده په دې دنیا کې انټرنیشنل ژبه او دا په هغه ژبو کې شمار ده په زړو ژبو کې بهرحال د دې وخت لحاظ سره موږ پښتنو تاسو پښتنو ټولو ته چې کوم مسلې مسایل دي باچا خان بابا به وي قوم په دې روږېږي چې چا خپله ژبه روکه کړه چا خپله ژبه هېره کړه شکر الحمدلله بیا په دې دنیا کې پښتو ژبې والا ویونکي والا په کروڑه وربودي بیا په دې ملک کې په دې دنیا کې
پښتو داسې ملک نشته چې په هغې کې پښتو ژبه نه ویل کېږي. بل الحمدلله په دې سوشل میډیا باندې که څوک هره ژبه کې کمنټس کوي سوشل میډیا یوز کوي په هغې کې لګیا خو پښتانه په پښتو کې لګیا دا ګټه موږ دپاره د فخر خبره ده چې پښتانه په سوشل میډیا دونه اکټیو دي چې هغه تمام سوشل میډیا په فیسبوک باندې په پښتو کې لګیا او زه خو په دونه عادت شوم چې ما نه د اردو الفاظ خطا کېږي اوس لکه هغه اردو مې نه شم لیکلی خو بهرحال په دې شکر الحمدلله چې الله پاک مسلمانان خو یو خو د هغې نه مخکې پښتانه وو. زمونږ په دې علاقه کې د سپاه صاحب یو ذمېدار و زمونږ یو میټنګ و په هغې کې ناست و په دې پښتنو پورې ګپ شپ لګو نو هغه ما ته وایي چې دا پښتو د دوزخ ژبه ده او هغه په خپله د بلې ژبې و د انګو ژبې و هغه ما ته وایي چې دا شکریه ادا کوم چې دوی داسې یو پروګرام یې ښودلی او انشاءالله موږ دا کوشش کوو د خپل ضلع له طرف نه چې آینده موږ داسې یو څو پروګرامونه کېږو نو ډېره مننه ډېره مهرباني وس عزیزانو موږ پښتانه د پښتو سره د مینې اندازه موږ خپل د دې پروګرام نه لګولی څومره زیاته او باچا خان رحمت الله علیه فرمایي چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه شي نو هغه قوم سپک شي او زما په خیال سره چې نن که موږ ځان وتلو نو موږ ډېر سپک یو په دې ملک کې په دې دنیا کې ځان ته درانه نه شو ویلی که څوک راته درانه وایي نو د خپلو عرضونو دپاره یې وایي د دې دپاره نه وایي چې کنې موږ رښتیا درانه یو غیرتمند یو بهادر یو د خپلو عرضونو دپاره زموږ شا وټپوي استعمال مو کړي هغه وجه هم دغه ده چې موږ د خپله ژبه سپکه ده زه اکثر ګورم زموږ دا خپل د پارټۍ ملګري چې موږ ځان ته حامي ووایو د پښتون کلچر د پښتون ثقافت د پښتون قومي تحریک دوی د خپلو بچو سره په اردو کې لګیا وي په اردو کې سره خبرې کوي دا وجه څه ده دومره ولې سپکه ده په موږ باندې دا خپله ژبه او چې څومره دا سپکه ده نو دومره موږ هم پورې سپک یو په دې دنیا کې داسې نه ده چې ګنې موږ ډېر درانه شوي یو کومو قومونو چې ترقي کړې ده هغوی په مورنۍ ژبه کې علم حاصل کړی ما سره په نیشنل موډرن کې زه هم جاپانیان به رالو هغوی به په انګریزي نه پوهېدو په بله ژبه به نه پوهېدو په خپلې جاپانۍ به پوهېدو هغه انجینران به هم وو غټ غټ دغه به هم افسران به هم داسې که د جرمن والا واخلي او که داسې د رشیا والا واخلي په قومي زما په خیال سره چې یو نور محمد تراکې چې و خدای دې وبخښي هغه وایي سره یو چې هغه پاکوان باندې خرید کړي په پښتو ژبه کې تکلیف کړی او دنیا په هغه پسې چې د کم طرف نه ډنډه راواغسته دا یو حقیقت دا دی چې زموږ دا رسم الخط چې دی دا د یو سازش د لاندې د عربۍ سره تړلی شوی کوشش انګریزانو چې کله د علاقې باندې قبضه وکړه او هغوی چې وکړو چې دا پښتون قوم داسې یو واحد قوم دی چې ده همیشه د دې طرف نه یرغل کړی دی او په هندوستان باندې د قبضه کړی دی او په هندوستان یې حکمراني کړې ده نو هغه د ټولو نه اول وار زموږ په دې ژبه باندې وکړو او دا وار دومره خطرناک و چې صرف د دې ځای پورې محدود پاتې نه شو تر افغانستانه پورې لاړ په افغانستان کې هم خدای دې وبخښي د غازي امان الله خان د دور پورې فارسي چلېده پښتو سرکاري ژبه نه وه چې کله باچا خان لاړل ته هغه ته یې ووایي چې دا څه کوئ ظالمانو دا ژبه ورکېږي او چې دا ورکه شي نو پښتون قوم به ورک شي د هغې نه بعد هغوی په خپل نظام کې سرکاري ژبه وګرځوله په افغانستان کې د دې نه مخکې په افغانستان کې سرکاري ژبه نه وه دا د باچا خان رحمت الله علیه یو ډېر اهم احسان و په دې پښتون قوم باندې چې هلته په افغانستان کې نن کم از کم په پاکستان کې زموږ رایج نه کړه زموږ د سندیان زیات تکړه دي سندیانو خپله سندي رایج کړې ده نن ته لاړ شه په قانون کې بیانونه چې کوم کېږي بېلګې سند کې ټول په سندي کې اردو پېژني نه او دا اردو خو بیا د سازش د
د لاندې د بار نه راغله او په موږ باندې دلته مسلط کړه ځکه چې دلته چې کوم قوت و هغه قوت بیروکراسي چې کوم وه نو هغې د دې ځای ژبو له وده نه ورکوله که وده یې ورکولې نو د ټولو نه غټه ژبه خو دلته بنګالي وه لکه څرنګه چې دې سړي زموږ د سیکرټري اطلاعات په خپلو خبرو کې وویل هغوی د بدې ورځې راوچت شوي وو چې ژبه زموږ زیاته ده زیات کوم یو په دې وطن کې او ژبه په موږ باندې د بار نه راغله د یو څو کسانو ژبه هغه په موږ باندې اوس زده کوي او په موږ یې مسلط کړې سرکاري ژبه یې جوړه کړې تر څو پورې چې د دې خبره ده چې یعنې نن څومره د افسوس خبره ده چې په کوم ملک کې د پښتنو اکثریت دی اوس پکې موږ ډېر دنیا خلک پکې صوبه پکې لرو زمونږ په نصاب کې سرکاري ژبه نه ده مقصد دا دی چې موږ له تعلیم نه راغلي او انډیا چې هغه موږ ته مردار هندو وایي هغه په تېره شوې ده په دغې ورځې باندې پښتو ژبه د خپل نصاب ژبه وګرځوله لیکلي ورکړو او نن د افغانستان نه هغه استادان غواړي چې ما له راکړه چې زه زما په دې سکولونو کې خلک پښتو زده کړي او چې کوم څوک په خپلې مرضي پښتو زده کول غواړي چې هغوی استادان میسر شي نو موږ کم از کم چې تر څو پورې په خپله د دې خپلې ژبې سره مینه نه شروع کړي که نه د نور چا نه به څه توقع لرو ما خو درته وایي چې هغوی زموږ په ژبه وار وکړه او داسې وار یې وکړه چې زموږ هغه رسم الخط هم بدل کړه اصل ژبه د پښتو چې کوم لیکل ویل دي هغه دا چې کومه په افغانستان کې لیکل کېږي ویل کېږي موږ چې دلته کوم راغلي یو زموږ په دې ژبه کې ډېرو ژبو الفاظونه شامل شوي دي د ډېرو ژبو هغه موږ په پښتو کې استعمالو لګیا یو موږ زه خپله اوس وایم که چېرې هغه اصلي او چې کوم د لیکلو او د ویلو د پړاولو د لوستلو پښتو د هغه مقصد دا دی چې په افغانستان کې ده دلته خو نشته نو دا ولې نشته چې د ننني پروګرام نه موږ اندازه کولی شو موږ سره دومره اهمیت دی د دې ژبې چې ایله پرون موږ ته پته ولګېده چې سبا د نړیواله ورځ ده پرون موږ ته پته لګېدلې د دې نه مخکې موږ ته پته نه وه چې کنې دا د نړیواله ورځ ده او که چېرې دا ده نو نن داسې تقریب به کار اوس هغه کیمرې والا راغلی و نو ما وایي چې خدای پاکه دی به دا اوس په ټي وي باندې موږ ته ښایي چې نن د MP والا راغونډ شوي و هغوی مقصد دا د نړیواله ورځ مناوله نمانځله نو شرم پې سړي ته ورشي او د هغې مین وجه دا ده چې اوس تنقید کوم ډېر خلک په تنقید خفه کېږي الله دې خوشحال کړي نورالله صاحب تعریف وکړو پرون ته چې میسیج وچلو نو په هغې کې اردو قومي ژبه لیکلې وه ما یا خدای پاکه داسې فلانې واورو اوس اردو ژبه خو موږ کله هم عوامي نیشنل پارټۍ والا قومي ژبه نه ده تسلیم کړې او نه یې موږ منو زموږ قومي ژبې چې دي هغه څلور دي په دې ملک کې چې کومې ویلې کېږي دا چا خپله خپله ژبه ده او زما جنګ او جدوجہد د خپلې پښتو دپاره دی زه بله ژبه په خپل ځان نه مسلط کوم چې بله ژبه زه په ځان باندې مسلط کوم او د هغې دپاره مقصد دا چې زه جدوجہد کوم هر چا ته د خپلې ژبې دپاره جنګ حق دی یو ماشوم لکه څرنګه چې دې خور بیبي دا خبره وکړه چې هغه په پښتو کې چې کله د مور نه د پلار نه زده کوي نو هغه پښتو زده کوي او چې هغه بیا راشي سکول ته او په سکول کې مقصد دا دی چې د لسو کالو پورې خو نورې ژبې زده کوي او د هغې نه بعد چې کومه بیا ساینسي زده کړه ده اخوا دي خوا دي نو هغه بیا د هغې نه بعد د هغې شروع کېږي نو موږ خو د لسو کالو نه بعد بیا تعلیم حاصلوو ده سکول ته ځو نه موږ وایو چې بس پوره شو میټرک ته ورسېدو بس زما تعلیم پوره شوی دی نو دا نن چې موږ خوار او خراب یو د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ په خپله ژبه کې تعلیم نشته موږ له پکار دا دي چې د نن نه موږ ډیمانډ وکړو د دې ورځې په مناسبت سره چې په سند کې هم کم از کم زما وینا دا وه چې موږ له ډیمانډ کول دي چې پښتو دا نورې ژبې دې هم سرکاري ژبې شي نو موږ په دې څه اعتراض نه لرو چې کنې موږ په دې څه اعتراض لرو خو کم از کم لکه په افغانستان کې دوه ژبې سرکاري کېدی شي په افغانستان کې چې تاسو کله افغانستان ته داخلېږئ نو په فارسي کې به لیکلي بدست راست روي او سره به بیا په پښتو کې لیکلي چې ښی لاس ونیسئ نو که چېرې په پاکستان کې د نورو ژبو له سرکاري اهمیت ورکړی شي ولې چې اردو ته خو تر اوسه پورې دوی ورته وایي چې قومي ژبه ده خو لا تر اوسه پورې قومي کړې نه ده
تر اوسه پورې په دفترو کې انګریزي چلیږي ولې چې د دې بیروکراسي چې موږ ته کومه پاتې شوې وه په وراثت کې نو هغه ما په خیال سره چې پرویز مشرف د هغې اخري غورځه وه چې موږ ته کومه بیروکراسي میلاوه نو هغې هغه خپله انګریزي چلوله او تر اوسه پورې انګریزي چلوي او اوس پکې لا بې دا مو اورېدو چې یاره چاینا والا به ژبې به موږ په پاکستان کې زده کوو ښکاري داسې چې په څه وخت بعد به دا پاکستان د چاینا کالونی دا به پاکستان نه بلکې د چاینا کالونی به نو موږ له د چاینا د ژبې د زده کولو ضرورت نشته موږ حکومت ته دا ډیمانډ کوو چې کم از کم دا غوښتنه دې کوو چې زموږ دا ژبې چې کمې دي دا لازمي کا د دې لیک او لست لازمي کا چې موږ په دې خپله ژبه باندې پوه شو زه اکثر چې د کورونو ته لاړ شم دا لغوندې زموږ دا پښتانه وروڼه چې نو د دې دا زامن چې وي دا دروازه چالو کا نو هغه په دې هم نه پوهېږي چې دروازه چالو که څه ته وایي خو ولې چې هغه سره هغه ته نه چا لوست ورکړی دی نه چا لیک ورکړی دی او اوس دا سوشل میډیا کې مونږ ګورو چې ډېر زلمي لیکي خو د پښتو هغه رسم الخط چې دی نو هغه نه وي حالانکې پښتو ویل کېږي او پښتو لیکلی کېږي نو ما چې کومه خبره تاسو ته کوله چې انګریز کوشش دا کړی و چې مونږ یو خو په قومي لیول سره عربو سره وتړي چې دا یا بني اسرائیل دي یا مقصد دا دی د هغه زامن دي د خالد بن ولید زامن دي عربیان راته جوړ دي حالانکې داسې ونه او نه داسې ده ما د اجمل صاحب نه تپوس کړی و هغه هم ډېر پوه سړی و هغه هم ډېر لیکل کړي دي او ډېر دغه یې کړي نو هغه نه ما تپوس وکړو چې دا پښتون چې دی بیسیکلي دا څه دی د قومي په طور باندې نو هغه ما ته وایي چې دا آریایي نسل دی او آریایي نسل کې 3 قومه دي چې ته د هغې شکلونه او شبهات وګورې نو ژبې نن مختلفې وایي لکه جرمن راځي په هغې کې او ترک راځي او پښتون دا 3 واړه چې دي دا آریایي نسل نه تعلق لري او که تاسو خیال وکړئ د افغانستان نن هم آریانا ایرلاینز دی او پخوا به ورته شت آریانا وی بیا د هغې نه بعد بیا هغه احمدشاه ابدالي افغانستان نوم یې ښه دی د دې نه مخکې نور نومونه بدل شوي دي خو موږ دا وایو چې کم از کم پښتو چې ده دا لازمي ده اوس ناس موږ نن پروګرام کوو د پښتو ورځ نمانځو او د شاته بینر کې چې ګورم دا په اردو کې لیکلی شوی دی دا څومره د افسوس خبره ده د دې نه خو به دا ظاهره ده که نه چې دا پښتانه دي واقعي دوی په پښتو لیکلو په ویلو باندې پوهېږي نو کله پورې چې موږ د دې ژبې خپل اهمیت په خپلو کې نه زیات کړی که نه د بار نه څوک نه راځي چې هغه به موږ ته د دې ژبې اهمیت زیات کړي هغه داسې چې لکه نن ورځ 21 फरवरी 1952 کې بنگالی لینگویج موومنٹ یو تحریک چلے دو هغوی په ډاکا کې مظاهره کوله په هغوی باندې ګولۍ وچلېدې څه بنګالیان شهیدان شول د هغې نه پس په کینیډا کې یو بنګالی کیمپ پذیر و هغه د اقوام متحده سیکرټري جنرال ته یو لیټر ولیکلو چې مورنۍ ژبه د انټرنیشنل سطح باندې د اقوام متحده زیر اهتمام منلی کېږي بیا چې د دې نمانځلو دپاره دی دغه 21 فروری ورځ وي چې په دې کې د ټولو نه زیاته قرباني د خپلې مورنۍ ژبې دپاره بنګالیانو ورکړې ده ملګرو پروفیسر جانزیب نیاز صاحب چې هغه د مرکزي صدر اسفندیار ولی خان صاحب ماما دی او د باچا خان خوریه دی د هغه وینا دا چې د باچا خان دا واضح هدایات چې کوم پښتون چې ماته د پښتو ژبې نه علاوه په بلې ژبه کې خط رالیږي بغیر د لوستلو نه به دا زه واپس ورلیږم جانزیب نیاز صاحب چې په خپله د 9th کلاس سټوډنټ و هغه ګرفتار شوی و هغه د اسفندیار ولی خان صاحب مور ته منظوم جوابي خط په پښتو کې لیکلی و او ولی خان خطونه چې هغه د جانزیب نیاز صاحب په نوم دي د سوغات په شکل کې ټول خطونه په پښتو کې شیر شوي دي ملګرو که په نن ورځ باندې انګلیش لینګویج راپاسي هغه د برټشر نه پوښتنه وکړي چې تاسو زما دپاره څه کړي دي فرینچ جرمن
او چاینیز لینګویج را پاسي د خپل کومونو نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه کړي دي او په دې ملک کې دننه اردو ژبه را پاسي هغه د اردو سپیکینګ کمیونټي نه پوښتنه وکړي چې تاسو زما دپاره څه کړي دي کیدای شي هغوی جواب تسلي بخش وي هغوی د خپلې ژبې په عدالت کې سرخرو وي خو که چیرې پښتو را پاسي او د خپلو بچو نه پوښتنه وکړي د پښتنو نه پوښتنه وکړي چې تاسو زما دپاره څه خدمات کړي دي تاسو زما دپاره څومره وخت ویستلی دی ممکنه دی چې زمونږ جواب تسلي بخش نه وي ملګرو زه به خپلې خبرې مختصر کوم ماهرین تعلیم ماهرین لسانیات او ماهرین نفسیات په دې متفق دي چې ټولو ماشومانو ته په هغه ژبه کې سبق ورکوئ په کومه کې چې ماشوم خوب ویني او ماشوم په مورنۍ ژبه کې خوب ویني وایي په خپلې ژبه کې تعلیم ورکول داسې دي لکه ته د بادامو نه چلکا لرې کړي او په بلې ژبه کې تعلیم ورکول داسې دي لکه د چلکې سره بادام یو کس ته ورکوي نو د هغه به څنګه هضمېږي ډېره ګرانه ده اوس دلته چا شعر وویلو د حمزه بابا چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم ډېر ښه شعر دی او د پښتنو ډېر زیات وخت دی په دې بیا یو مزاحیه شعر چا لیکلی و چې نوې څپلۍ دي څوک یې پټې نه دي زه به جومات ته د څپلو سره ځم بهرحال ترجمه هم په پښتو کې په پښتو ادب کې شته ده خپل اهمیت لري ملګرو ژبه صرف شاعران ادیبان ژوندی نه ساتي ساینسدانان یې هم ژوندی ساتي ستاسو په دې جیب کې چې موبایل فون پروت دی یا ټلیفون دی یا په کورونو کې چې دا فریج دی دا مختلف نومونه یې چې دي دا چې څوک ساینټسټو د چا چې کومه ژبه وه هغه نوم کېښودی دی هغه ژبه ترقي کوي چې په هغې کې جاب اپرچونیټیز وي تاسو وګورئ مونږ پښتانه چې چوکیداران یو د سیټ ژبه زده کوو او د امپلایر ژبه ولې چې په هغې کې مونږ ته جاب میلوي هغه تعلیم یافته خلک زموږ ژبه نه زده کوي دا نمونه ته د تجارت ژبه چې په هغې کې بزنس کېږي خلک هغه زده کوي د معیشت دپاره نو زه به د خپلې ټولې خبرې د حمزه بابا په دې دعایي اشعارو باندې راغونډې کړم او وایي چې بې تا چا ته ټیټ نه شي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمانی تفکر مې د پښتون کا خدایا زیات کې یو پلسا د پښتو د لیلا حسن خدایا زیات کې یو پلسا د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسا تر مجنون کا زه د وچ اډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي زه د وچ اډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي او دلته